د کامیابۍ او د ناکامیابۍ یو څو نښې دي چې انسان په ژوند کې کامیابي غواړي، نو یو څو داسې نښې دي چې دا به د خامخا د ځان نه وباسي، نو انشاءالله چې دا به کامیابیږي. او چې کله دا نښې د ځان نه ونه باسي، نو دا انسان به خامخا ناکامه کېږي. داسې خو ډېر دي، خو زه به تاسو ته یو څو ضروري بیان کړم چې هغه دا دي. نمبر 1 دا ده چې تا کې کله یوه غلطي که نه، او تا ته یو انسان وایي چې تا کې دا غلطي ده او تا پټ پویه کړي، نو ته دا غلطي خامخا د ځان نه وباسه او دا په دې غوسه کېږه مه چېرې دې کس خو ما ته دا خبره وکړه چېرې تا کې دا غلطي ده، نو دا یې ما ته ولې وکړله. نو قطعا دا انسان دا خبره یره هېر کوه مه او دې خبره باندې عمل وکړه او دا غلطي د ځان نه وباسه، نو ته به انشاءالله کامیاب شي. کو چېرته ته دا خبره داسې بده وګڼې او قهر دله در شي چېرې بس زه دې لیدلی ما ته خبرې راښیې، نو کېدی شي چې ته ناکامه شي او ته په ژوند کې مخکې لاړ شي. دویمه نښه دا ده چې انسان هغه وخت کې ناکامه کېږي چې کله دی بل یو کس ویني او هغه مالداره کېږي یا د هغه څه مال حال راځي یا هغه په یو کاروبار روزګار کې ترقي کوي او دی نه دی، دی د هغه نه سوځي او بس د هغه د ناکامۍ کوشش کوي، نو دا انسان به چېرته کامیاب نه شي، دا به ناکامه کېږي. دا انسان به هله کامیابېږي چې کله دا بل انسان په ښه رزق سره ویني او په ښه کپړه کې ویني او په ښه انداز کې ویني، نو پکار دا ده چې دی وایي چې بس الحمدلله چې دا انسان لږ مخکې تللی دی او ده ته یو وخت روټۍ ښه میلاویږي، نو بس دا ډېره بهتره خبره ده. او درېیمه نښه هغه ده چې کوم یو انسان یو کار روزګار شروع کوي، هر شی یو کار شروع کوي او دی بس ده په ځان باندې یقین نه وي، د حوصله بېلي، نو دا انسان ناکامه دی. کو چېرته دی کله هم یو کار روزګار شروع کوي او هر قسم مسئلې ته دی ورځي، نو ده له پکار ده چې دی څه وکړي، دی په ځان باندې مکمل یقین وساتي چې انشاءالله دا کار به زه کوم د الله په توفیق سره او په الله باندې بروسه وساتي، نو انشاءالله چې دا کس به کامیابېږي. نو شارټ شانه میسج و، که دا ویډیو خوښه شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ او پیج سره فالو کړئ.